پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي وایي زه تاسو ته در وښیم نوح علیه الصلاۃ والسلام چې خپل بچانو ته یا خپل بچي ته وصیت کوي څنګه وصیت یې ورته وکړي. وایي نوح علیه الصلاۃ والسلام خپل بچي ته ویلې ول زه تا ته د څلورو خبرو لاره درښیم، دوې خبرو د کولو او دوې خبرې د نه کولو دا به کوې نه. اولنۍ خبره دا ور وښوله چې ته چې شوایه دا وایه لا اله الا الله، لا اله الا الله. فرمایي وایي چې کله دغه لا اله الا الله دا پر کاغذه باندې ولیکه، ودې لیکله دا ترازو راواخله، د قیامت ورځ میزان ترازو ستا و، دا د میزان د ترازو په یوه پله کې دا پر کاغذه باندې لیکلي لا اله الا الله دی. دا اوم ځکې و اسمانونه د ترازو و دا بلې پلې ور واچوه. لا هم نوح علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ای زویه، یا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي، یا موسی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي دغه یوه کلمه پر دا اوم ځکو اسمانو باندې بهاري ده، درنه ده، سنګینه ده او وزنه ده. اوس سړی وایي چې یاره دا لا اله الا الله نو وستا د عقل مطابق ده دا خبره، دا نو عقل منی په ترازو کې دا په یوه پله کې کښېږده او دا ټوله اووم ځکې اسمانونه په بله پله کې کښېږده، دا نو څنګه کېدلی سي، کله کېدلی سي؟ زه به یو ډېره اسانه خبره درته وکړم. یو سړی له اسمانه رایلکه دومره زور نه ورته غواړي، دا اووم ځکې و اسمانونه د ده پر سر باندې ورکښېږده دومره زور نه ورته غواړي لکه چې یو سړی بې باکه خبره، بې ځایه خبره، مطلب شکنځا راواخله یا بې ادبي ماپ الله دې نه کوي، یا و مور ته یا و خور ته یا و لور ته یا و ښځه ته څوک بد ووایي د چا، نو هغه وایي چې دا اووم ځکې و اسمانونه دې پر ما راغورځولي وای دا راته اسانه و، دا مې زغمل، دا مې برداشتول، خو دا خبره نه برداشتول. په فکر کې مې نشه خبره راځي؟ خبره دا معنا ده ګوره ترازو د الله په دربار کې دی، نو دا اووم ځکې و اسمانونه خو الله پیدا کړي دي، دا وزن هم الله ورکړی دی، و د الله په دربار کې به دا ترازو ایږدي، زما او ستا په دربار کې نه، زما او ستا په دربار کې خو د یوې روپۍ قیمت بالا دی، نعوذ بالله تر لا اله الا الله. د الله په دربار کې خبره دا ده چې دا لا اله الا الله کم وزن لري، دا اووم ځکې و اسمانونه هغه وزن نه لري، هغه قیمت نه لري. نو په دې وجه نوح علیه الصلاۃ والسلام ورته ویلی چې زویه دا ډېر وایه لا اله الا الله، لا اله الا الله. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي ما ته یوه کلمه را معلومه ده، او دغه کلمه چې یو سړی ډېر په اخلاص د زړه ووایي او پر د هغه باندې مړ سي، د الله رسول فرمایي پر هغه د جهنم اور حرام دی. صحابه به پوښتنه کړي یا پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمیل درویښی هغه کلمه؟ خود یا رسول الله خود راوښیه کلمه کومه کلمه ده؟ ولا هغه دا کلمه ده چې سړی وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. د الله رسول فرمایي ما ته یو داسې کلمه را معلومه ده چې سړی دا کلمه په اخلاص ووایي، د زړه ووایي، بیا الله رب العزت پر ده باندې جهنم حراموي. درویش ما هغه کلمه و خود راوښیه، ولا هغه کلمه دا ده لا اله الا الله، لا اله الا الله. او چې کله تاسو دا لا اله الا الله ووایاست، الله رب العزت به د دې کلمې په خاطر چې تاسو ورباندې مړه سواس پر تاسو جهنم حرام کی او جنت چې دی هغه به ستاسو دپاره چش کی، هغه به واجب کی. او بیا بله خبره دا د عزیزانو چې موسی علیه الصلاۃ والسلام د الله په دربار کې خواست وکړي ولی الله یو داسې کلمه راوښیه، یو داسې ورد راوښیه چې زه وایم خالص ما او ستا تعلق سره. لکه چې کله کله زموږ په کورو کې کور ته مې جلا نمبر اخستی یا د ځان نمبر، یو نمبر د کور دپاره دی، یو د جهان دپاره دی، هغه د کور نمبر چې کم کنټیکټ راځي هغه د کور سره خاص راځي، د بل چا سره بیا هغه نه راځي. صحیح سلو؟ اوس که چیرې هغه د عام نمبر سړی کور ته هم ورکړي نو کله کله خو سړی بیا هغه نمبر بندوي، نو غواړي چې زه د جهان څخه ځان خلاص کم، څه په آرام سمه، نو دلته د کور څخه څنګه ځان خلاصوي؟ نو نوی نمبر واخلي. دلته موسی علیه السلام هم ویلي الله یو داسې ناولده تورې راوښیه چې زه هغه وایم او بس پر هغه باندې بیا ما او تا مطلب تعلق. الله ورته وفرمیل دا وایه لا اله الا الله
وای الله دا خو نو تا ګر جهان ته ورښولې ده، دا خو ټول اسلام ته تا ورښولې ده، ټول انسانیت و فرشتو و جناتو دې ورښولې ده. الله ورته وفرمیل ای موسی که چیرې د دې کلمې څه په اخوا بله کلمه وای وزني نو ما تا ته هغه درښولې وای. و مځکې و اسمانونه د میزان ترازو په یوه پله کې واچوه، د لا اله الا الله پر کاغذه ولیکه، دا د میزان په بله پله کې دا ورباندې بهرې ده، ورباندې درنه ده. نو موسی علیه السلام ته چې الله کم ذکر ورښولی دی هغه یې و ما او تا ته هم راښولی دی. صحیح سلو څه به وایي؟ لا اله الا الله. او عجبه بله درته کوم، کم سړی چې په کمو خبرو په ژوند کې ډېر امختی د مرګ پر حال به هم هغه خبرې د خولې ویسي. ورسئ هسپتال لره ورسئ، د زړو واډ لره ورسئ، ډاکټران لره ورسئ، د دې پر لاس باندې څوک مري. ته پوښتنه ځینې وکړه چې دا خلک مري دوی څه وایي؟ یو نارې وایي، یو شکنځا کوي، یو غزلې وایي، یو شعرونه وایي، یو پلانۍ کوي، بل پلانۍ کوي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې د خوله په دې خبرو بغیر د اختیاره اوښتې ده، بغیر د اختیاره. لکه کله کله یو سړی اسپتال کې اپریشن وروکي، سرجري وروکي، صحیح سلو، نو بیا چې کله هغه نشه له ده ځي بس دی غږیږي، دی هسې غږیږي، په ځان نه دی خبر چې زه څه وایم. که دی غزلچي و غزلې به ډېرې وایي، که مطلب ذکر والا او ذکر به ډېر کوي، که شاعر و شعرونه به ډېر وایي، که دکاندار و دکانداري به ډېر کوي، بس هغه شیان دی خامخا دی په ځان خبر نه وي. نو راسئ موږ په دا ذکر باندې ځان عادت کو، د مرګ پر حال به ما او تا په ځان نه پوهېږو، الله به بې اختیار از ما او ستا خولې له دا راولي لا اله الا الله، لا اله الا الله. څومره زوروره خبره ده او څنګه خوندوره خبره ده. الله دې را نصیب کړي، الله دې را نصیب کړي. دا یوه خبر ورته وکړه نوح علیه السلام خپل بچي ته زه تا ته وصیت کوم د دوو خبرو، دا دواړې خبرې به کوې، په هغه کې اولنۍ خبره د لا اله الا الله وه، او دویمه خبره دا ورته وکړه ول زویه دغه توري ډېر وایه سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده ورته ویلې ولا و دې مخلوق ته چې کله روزي ملاویږي هغه دغه سبحان الله وبحمده د برکت ملاویږي. ویل دا مخلوق ته چې کوم روزي ملاویږي، کوم روزي ورکول کیږي، دا نوح علیه السلام خپل زوی ته وایي سبحان الله وبحمده، دا ډیر وایه. ول دا کوم مخلوق ته چې روزي ملاویږي هغه دا سبحان الله وبحمده د وجه ملاویږي، نو لہذا دا ډیر وایي. یو لا اله الا الله ورښوله، دویمه دا خبر ورښوله. او پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که یو سړی را ولاړ شي دومره سونه د الله په لاره کې خیرات کې صدقه کې لکه غر، و د غر عمره سونه نو چا لیدلې ده، خو بیا ممکنه ده چې د ګر دنیا هغه سره رايوځي که د یوه سړي به شي، ممکنه ده. اوس د الله رسول فرمایي د الله په دربار کې دا دومره خوندوره محبوبه نه ده و الله ته لکه سبحان الله وبحمده ډېر ډېر ویل. پوهېږئ اوس موږ ته چې لس په خیراتو څه حال میو، دلته د الله رسول فرمایي چې دومره سونه ولرې لکه دا غر، او دا ټول د الله په لاره کې صدقه و خیرات کې، و الله ته دومره محبوبه نه ده لکه یو واره دا ویل سبحان الله وبحمده. بیا نو بار بار دغه تورې وایه سبحان الله وبحمده. نو ولې تا دونه سونه خیرات کې دا خو ډېر لوی شی دی. الله وایي ما ته دا خوند راکوي، دا ته چې ما یادوې، دا ته چې ما یادوې دا ما ته ډېر خوند راکوي. او پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي سبحان الله که سړی د ورځې 100 واره دا ووایي سبحان الله وبحمده. اوس ګور یو خو سبحان الله العظیم وبحمده، بل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم هغه ځان ته دی. یا دغه سبحان الله وبحمده د الله رسول فرمایي و الله ته محترم کلام، خوندور کلام، محبوب کلام چې دی هغه دا دی سبحان الله وبحمده. سړی د ورځې 100 واره دا ووایي سبحان الله وبحمده، کې دومره ګناوې کړې وې لکه د سمندر ځګ، الله رب العزت دا ګناوې ورمعافوي. سمندر څو دی؟
زګ څو دی یو الله په خبر دی. اوس پیغمبر علیه السلام فرمایي فقط سل واره دا ووایه سبحان الله وبحمده چې دومره ګناه دې کړي لکه د سمندر زګ الله رب العزت دا ګناه و تا ته در معافوي. سل واره دغه کلمه ووایه. او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله یو سړی سل واره دا ووایي سبحان الله وبحمده 1,40,000 نیکی الله رب العزت پر دغه سل واره ویلو باندې ورکوي. سل واره سړی دا وایي سبحان الله وبحمده 1,40,000 نیکی الله رب العزت پر دا سل واره ویلو باندې و ما تا راکوي. په بل حدیث کې ابن کثیر مولوی صاحب را نقل کړی دی هغه که فقط یو واره سړی دا وایي سبحان الله وبحمده 1,40,000 نیکی الله رب العزت پر دا یو واره ویلو باندې ورکوي. اوس ګوره عزیزان موږ ته ډېر غیبتونه کړي دي، ډېر غیبتونه راسه کېږي او ډېر وار مې کړي دي. نو موږ ته چې کله سل واره دغه کلمه شریف ووایي سبحان الله وبحمده 1,40,000 نیکی دی. او دا په هغه چا پسې وبخښو چې چا ما ورته غیبت کړی دی، ما ورته زیر کړی دی، ما ورته بد پسې ویلی دی، ما ورته تاوان ورسولی دی. د قیامت په ورځ اوس ما ستا نیکۍ راڅخه اخلي نو د قیامت په ورځ یوه نیکي یوه سبحان الله دا اووم ځکې و اسمانونه به دومره محترم نه لکه یوه سبحان الله و الله ته نه و تا و ما ته. د قیامت په ورځ چې اووم ځکې و اسمانونه الله و ما و تا ته راکوي دا و موږ ته دومره محترم نه دي لکه یوه سبحان الله. نو د قیامت په ورځ بیا زما او ستا څخه دا کلمې اخیستل کېږي. نو دا خو ډېره ګرانه خبره ده. ته یې راسې چې کله هم موږ دا ذکر کوو یا د چا پر ما ورته حق دی زما او ستا سره احسان کړي دي، زما او ستا سره ښه کړي دي، زما او ستا په باره کې ښې دعاګانې کړي دي، زما او ستا په باره کې ښه امیدونه کړي دي، زما او ستا په باره کې ښه ګمان درلودی، راسې په هغه پسې سل واره دا کلمې ووایه بیا ثوابونه و دې تر وبخښه. الله رب العزت به بیا و ما او تا ته هم دغسې ورځ راکړي چې الله رب العزت ما او تا مړه یو بیا به څوک په ما او تا پسې دغه کلمه شریفه چې د هغه ووایي. نو څه ورته ویل نوح علیه السلام؟ نوح علیه السلام زوی ته ویلې ول د څلورو خبرو وصیت درته کوم، دوی کول دوی نه کول. کول دا دي چې لا اله الا الله ډېر وایه، دویمه خبره دا ده سبحان الله وبحمده دا ډېر وایه و مخلوق ته الله پاک د دې د برکت روزي ورکوي. او نور خبرې چې زه درته وایم د دې څه ځان ګوره هغه دوې خبرې یو شرک کول دي او بل تکبر کول دي. شرک کول تکبر کول. د مشرک سړی بخښنګه د کافر سړی بخښنګه الله فرمایي داسې ناممکنه ده لکه ستن راواخله. ستن د ستنې بیا سپم دی دا سپنسۍ چې موږ تر پرېږدو اوس وش راواخله په خپل حال کې ژوندی ولاړ دی دغه ستن ده دغه وش د دې ستنې تر سپم ایستلی سي نشي وتلی ناممکنه ده ګرانه خبره ده په هیڅ صورت نشي کېدلی. الله فرمایي وایي د کافر جنت لره تلل داسې محاله ده ناممکنه ده په هیڅ صورت کېدلی نشي. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي د هر ګناه په باره کې د الله په دربار کې امید شته چې الله دې معافي ورته وکړي. دوې ګناوې داسې دي چې الله پاک معافي نه ورته کوي. یو چې کله سړی شرک وکړي او پر شرک باندې مړ شي کې توبه وایستل الله یې معافوي، پر شرک مړ سو. او دویم دا دی ناحقه یو مسلمان وجل، ناحقه یو مسلمان وجل دا چې کله سړی وکړي د الله په دربار کې هېڅ امید د بخښلو چې دی هغه نشته. صحیح سلو چیش به نه کوې ول دغه دوې خبرې یو به شرک نه کوې او دویم به تکبر نه کوې. تکبر خو نو دغه دی چې سړی ځان تر بل ښه وبلي. یو صحابي ویل یا رسول الله ما ته ښایسته کالي ښه خوند راکوي، موټر ښه خوند راکوي، ښه آس ښه خوند راکوي، ښایسته اوښ ښه خوند راکوي، ښایسته کور ښه خوند راکوي، ښایسته ځواني ښه خوند راکوي. نو دا بده خبر ده ولیا دا بده خبره نه ده، دا تکبر نه دی. تکبر دې ته وایي چې ته ځان تر بل افضل وبلې، ځان تر بل ښه وبلې، بس دغه تکبر دی. زه وګوره ته وګوره ما ته کم حیثیت دی ستا کم حیثیت دی. دغه دوې خبرې ډېر تاوان لري. نو ورته ویلې چیچ به نه کوې دوې خبرې دا یو به شرک نه کوي او بل به تکبر نه کوي. او کم څوک چې شرک کوي او تکبر کوي بیا د ده د الله په مابینځ کې حجاب راشي، پرده راشي. نوح علیه السلام زوی ته ویلې ول چې کله یې سړی شرک وکړي یا تکبر کوي د ده د الله په مابینځ کې پرده راشي بیا به خپل کار کوي الله رب العزت په خپل.
صحیح سلو بیا د دو د الله په مابین چې کله پرده رااله بیا الله رب العزت هیڅ کله دا سړی بخښنه چې کله یو سړی چې شو کې شرک وکړي یا تکبر کوي نو شرک به هم نه کوي الله دې مې وساتي الله دې مې وساتي کرا څخه سوی الله دې معافرت وکړي او تکبر به هم نه کوي کرا څخه سوی دی الله دې معافرت وکړي ولی وای دا تکبر دا یو د لوی الله نقشه ده دا د یو لوی الله خصلت دی د لوی الله سره شای تکبر ولی نه مرګ لري نه غم لري نه جړا لري نه درد لري نه مصیبت لري هیڅ یو مشکل پر الله نه راځي نو تکبر لوی دی یو الله سره شخون کوي او کبي بل څوک د هغه څه علاوه تکبر کوي نو هغه مرګ هم لري غم هم لري پریشانی هم لري جړا هم لري درد هم لري مصیبت هم لري الله رب العزت خو منزه دی لدی شانو نو پکار د چا د پاره د تکبر الله فرمایي دا تکبر ګر سزما جامه ده تکبر زما جامه ده چا چې تکبر شروع کوي هغه داسې دی لکه زما و جامع ته چې لاس راواچي نو څوک چې الله و جامع ته لاس ورواچي ستا څه خیال هغه به آباد شي د الله رسول فرمایي هغه به بربادیږي هغه به خرابیږي هغه به کور خرابیږي ونه شرک دا نه معنا چې موږ ولاړ سو بد سجده ولګو الله رب العزت موږ مطلب پریږدو شرک دا معنا نه دام شرک دی سړی را قبر ته دا قبر یې مچکی علما سخت کبیره ګناه ده بلی او یو سړی رالی پر دا قبر باندې سر کښې شوی صحیح سلو په اسلام کې دا شیان نشته په هیڅ صورت باندې نشته الله رب العزت د دې خبرو هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې ضرورت یې نشته کستا هغه یو د الله په دربار کې د خپل سر چې دی هغه کښېږده نو چې دا سر دې کښې شوی دا عاجزي سوه خاکساري سوله او دا د الله په دربار کې بندګي سوله او په دې الله خوشحاله کېږي نو په دې وجه نوح علیه السلام زوی ته ویلې ول یو به شرک نه کوي بل به تکبر نه کوي شرک هم د سړي کور خرابوي تکبر هم د سړي کور خرابوي شرک الله رب العزت منزه دی الله ضرورت نه ورته لري او تکبر د الله سره شای د بنده سره شای نه الله دې مو وساتي الله رب العزت موږ ته د لا اله الا الله سره ژوند را نصیب کی مرګ دم الله رب العزت د لا اله الا الله سره نصیب کی نوح علیه السلام چې خپل بچی ته کم وصیت کړی دی هغه وصیت ما استاد پاروم دی الله دې موږ پر هغه وصیت باندې و پالي الله پاک ته ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کی پر دې تور موږ قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت الله پر دې تور باندې مړ کی چمره دا ویلا اله الا الله محمد رسول